بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی مخکې سبق کې منګه دا خبر وکړه چې قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق. چې اهل حق وجه اشیاء دا حقایق د اشیاء ثابت دي او علم به سره متحقق ده. نو حقیقت کې خبره شو بیا په اشیاء کې شو شی څه دا وي او ثابتاتونه په دې کې دا خبره اترې شو بیا ول علم بها متحقق. په دې کې الف لام کم یو ده پرون سبق کې ویل شو او بیا که استغراقي واخلې نو معنی کې سفر راځي جنسي واخلې نو سفر راځي او زمونږ په نسبت باندې دا چې علم د جنسي اشیاء او علم دا متحقق ته ثابت ته سوف استوائیه دا داغینا غوي خلاف کوي او هغه وایي چې د اوسیزه ثبوت او عدم ثبوت په دې کې درې ډلې دي. یو هو عنادیه به کوي چې دا اسه اوهام دي خیالات دي او دویم دا و چې رب زمونږ په اعتقاد کې چې سدي جو اق شانتي دي کوم په اعتقاد کې موږ یو سیستا وایي چې دا قدیم دی جو قدیم دی کوم وایي چې عارض دی جو عارض دی عارض دی کوم وایي جوهر دی جوهر دی او دریم به کوله ادریه چې هغه نه د ثبوت او ثبوت نه انکار کوي د عدم ثبوت نه انکار کوي. موږ لږه حقایق د اشیاء ثابت ته جوړه ادري موږ حقایق د اشیاء نه ثابت جوړه ادري موږ لږه ته پته چې سپینه پوهیږم نه لا ادري دا قدرې وانه ډلې دا حق دي. و زمونږه لپاره موږ وایو کنه چې حقایق د اشیاء ثابت ته دا خو زموږ خبره ده کنه دا موږ دعوه ده. اوس په دې دعوه باندې د اهل سنت والجماعت هغه څه دلیل دی؟ نو دوه دلیل دي. ما ته فکر ده کنه فکر یو دلیل تحقیقی دی یو دلیل الزامی دی. تاسو د منطق په کتابونو کې دلیل تحقیقی از دکړه څه ته وایي؟ وایي دلیل تحقیقی دی ته وایي چې د داسې مقدماتو نه مرکب وي چې هغه مقدمات په نفس الامر کې صحیح وي په نفس الامر کې صحیح وي په واقع کې صحیح وي اگر چې د مخاطب د اعتقاد مخالف وي اگر چې د اعتقاد مخالف وي د مخاطبو خدا الکه زمه مګنه اسمان زمنګ لپاسه ده اسمان زمنګ لپاسه ده و زما مخه ته یو کس ته چې هغه نه مني چې اسمان زمنګ لپاسه ده پوه شئ خو زمنګ دا خبره چې دا دلیل زما اسمان زمنګ لپاسه ده ځکه چې موږ دلاندې یو او اسمان چې دا موږ ته برخ کاری نو دا په واقع کې بنفس الامر کې لپاسه ده کلاندې ده خو زما درجه کوم مخاطب دا غي نه مني نو کاغه مني او کنه مني نو دې د دلیل تحقیقي وي چې داغه د داسې مقدماتو نه مرکب وي چې هغه مقدمات په واقع او نفس الامر کې برابر او صحیح وي او مخاطب کې مني او کنه مني یې سم کنيشته دي. اگر چې دا مخاطب د خیال موافق نه وي اگر چې د مخاطب دا کم چې زمو مقابل له هغه دلیل انکار کوي. پوه شو به معنی په دې معنی پوه شو. او دویم دلیل ته ولګي دلیل الزامی. دلیل الزامی دا هغه مقدماتو نه مرکب وي چې هغه د مخاطب په نسبت باندې تسلیم شوی په واقع او نفس الامر کې صحیح او کني. پوه شو. دلیل الزامی دی ته وایي چې د داسې مقدماتو نه مرکب وي چې هغه مقدمات د مقابل د مخاطب په نسبت باندې مسلم وي برابر خبره ده که نفس الامر کې دي سی او کني. پوه شو به دی باندې نګوره په تحقیقي کې یو خبره د څه مطابق وي د واقع ګوره حق پکې راغی کنه او حق تفصیل او هغه حکم چې مطابق وي د واقع سره کنه نو تحقیقي هغه ته ویل کېږي چې په دې کې د داسې مقدماتو نه مرکب وي چې هغه مقدمات په واقع او په نفس الامر کې صحیح وي. ټیک شو لا او الزامی دي ته وایي چې هغه د داسې مقدماتو نه مرکب وي چې هغه د مقابل په نسبت مسلم او منل شوی برابر خبره ده که د واقع سره مطابق او کنه مطابق. خود په دې باندې دا دلیل الزامی نه په دې باندې مخالف چپ کول مقصودی ځکه دا ور دلیل ورته ته څه وی کړي چې هغه د سره منی چې دا دلیل مقدمات د سره هغه سره منی د سره. نو اوس په دې خبره باندې چې موږ وایو حقایق د اشیاء ثابت ده حقایق د اشیاء
ثابت دی. په دې خبره باندې مصنف رحمت الله علیه یو دلیل تحقیقی ذکر کړی دی او یو دلیل الزامی ذکر کړی دی. دلیل تحقیقی به جندو کنه نو دلیل تحقیقی په دې باندې دی چې ګوره زمونږه بداهتی تور باندې ضروری تور باندې زمونږه یقین دی چې ګوره بعض څیزونه موږ ته ثابت دي موږ بستر ګسري نو موږ الګ اسمان شته ولې شته ځکه چې موږ یې نو کنه زمکه شته ځکه چې زمکه موږ یې نو کنه دا شان دي موږ وایو کوم مدرسه شته ځکه چې موږ بستر کو په نظر باندې راځي او بعد دې چې موږ د لګره بیان په دې سره موږ وایو امریکا موجوده ده استانو څو د پوسو کې ولې ته امریکای ته تللی وینا نه نه تللی لکه پلار د امریکای ته تللی نه لري نکلي تللی امریکای ته نه لري نو ته څنګه وایې چې امریکا موجوده وای دا هغه امریکا چې کوم وخت موجوده شوې د ټوله دنیا د خلک وایي چې امریکا شته کته وایي چې نشته نو خلک ورته لیونه وایي هغه لیونه د امریکا نه مني او تل ورته نه نو ګوره دا سيزونو دا حقیقتونه ثابت دي بعضی موږ ته د سترګو په ذریعه سره د مشاهده په ذریعه سره او بعضی چې نه موږ ته د بیان په ذریعه سره دا موږ ته معلومیږي هغه پوه شو به معنی نو دا دلیل تحقیقی شو کنه چې لکه په نفس الامر کې په واقع کې دې سیده کنه پوه شو او دلیل الزامی په دې خبره باندې چې په کومه خبره باندې دلیل پیش کړي چې حقایق د اشیاء سره ثابت دي حقایق د اشیاء سره ثابت دي نو په دې باندې دلیل الزامی پیش کړي چې منګه د دې سوفسطائیه د دې موږ تاسو کو چې تاسو کنه چې د اشیاء نفي دا متحقق تا او کنه د متحقق اشیاء نفي متحقق تا او کنه د متحقق د اشیاء نفي مطلب ته چې لکه اشیاء نشته له ندی نفي متحقق د کنه د متحقق نو کته وي چې د اشیاء نفي نه د متحقق د اشیاء نفي نه د متحقق نو نفي چې د نفي سره کټ شي نو د اثبات پیدا ور کوي نو زمونږه مدعا ثابت شوله پوه شو به معنی ها چې نفي د نوم د پوس کو چې ستاسو نوم د پوس کو چې علاقه نفي د اشیاء متحقق دا او کنه دا کاغو چې نفي د اشیاء نه د متحقق نو موږ وایو چې نفي د اشیاء نه د محقق نو اشیاء شته کنه پرې باندې پوه شوي لکه پرې باندې پوه شوي چې نفي د اشیاء متحقق نشوله جو اثبات متحقق شو کنه د زمونږه دعوه ثابت شو په یو ټک خبره خلاص شو او هغه وایي چې نه نفي د اشیاء متحقق ده نفي د اشیاء څه مطلب شو یعنی د دوی په ځین کې دا خبره چې نفي د اشیاء نشته ده لکه د اشیاء چې دا نشته ده اشیاء د لپاره حقیقت نشته ده نو موږ وایو کنه چې بدی کې هم راګيره ځکه نفي چې کنه نفي دا نفي دا هم حقیقت ده نفي سره دا حقیقت ده څنګه حقیقت ده ګوره نفي څنګه حقیقت ده د حکم دوه قسمونه دي ما ته فکر ده کړل د حکم څو قسمونه دي دوا یو د ایجاب او یو د نفي یو د ایجاب او بل څه نفي پوه شئ یو د ایجاب او بل سره نو دا نفي د څه قسم شو د حکم قسم شو کنه د حکم دو قسمونه دي کم دي ایجاب او نفي وز دا حکم چې دی کنه حکم دا تصدیق ته حکم سره یو ګور تصور دی او تصدیق ته ته زید تصور عمر تصور تلل تصور زید ولال دی تصدیق شو کنه نو حکم او تصدیق دا ځوانه یو شی دی حکم او تصدیق دا سره او تصدیق د علم نوم دی تصدیق د څه نوم دی او علم چې دا یو کیف ته کیف تاسو به ان شاء الله ورستو یا پروس کال به ویلي چې یو جوهر دی او عارض دی جوهر چې قائم بالغیر نوي او عارض چې قائم بالغیر وي د عارض بیا نه قسمونه دي کم کیف یو بګه کیف ته نو علم کیف ته کیف معنی کیفیت ته او کیفیت دا عارض دی کیفیت سره او عارض قائم بالغیر وي سوي یعنی بل یو څه وینو پای باندې بقای وي کنه نو چې بل څه دی ومنو چې پای باندې عارض قائم دی نو نفي دا نو حقایق ثابت نشو حقیقت ثابت نشو ورته سره چې بنګ لاول ستانه تاسو کو چې ته چې نفي د اشیاء متحقق ده او کنه د متحقق نه وي نفي د اشیاء متحقق نه ده نو چې نه ده جو زمونږ عقیده ثابت شو کنه چې حقایق د اشیاء ثابت شو ځکه نفي چې د نفي سره شو د اثبات پیدا ورکړي کنه او کده وي چې نفي د اشیاء متحقق ده نمنګ وایو چې دا نفي د حکم یو قسم دی نفي د حکم یو قسم دی یعنی حکم په دوه قسمه دی یو ته لګيږي نفي یو ته لګيږي ایجاب
یعنی موږ په یو څه باندې موږ ولکه زید ولاړ دی دا ایجاب دی زید نه دی ولاړ دا سره نفي ده نو دا ایجاب او نفي دا دواړه د څه قسمونه دي د حکم پوه شئ او دا حکم چې دا سره تصدیق دی حکم سره تصدیق دی یعنی یو تصور یو تصدیق کړه تصدیق چې پای کې د رښتیا او درو احتمال بکی وي صحیح شولا ها او دا تصدیق دی دا علم دی سره علم تصدیق یعنی په اوسس باندې پوهېدل علم او علم چې دا سره کیفیت ته سره کیفیت ته سره کیفیت ته یعنی علم کیفیت څه ته ویل کېږي چې هغه لکه استاد یو لکه دا سړی عالم دی دا سړی عالم نه دی نو اوس په دې باندې غوسه په مخ باندې ولنی لري مې ما ته پته ده چې څومره نالایق دی او کله دې پټکې وو خلک وایي چې دا عالم دی په هر څه باندې پوه دی لکه پوهېږي به باندې ځکه دا چې کیفیت چې دې پته لګي نه کیف دا قائم بالغیر وي سوي دا کیف سوي او چې قائم بالغیر وي هغه سوي عارض وي عارض نو چې قائم بالغیر شو کنه نو یو په دې مطلب دا شو چې یو بل څه شته پای باندې قائم دی کنه یو بل څه شته نو چې شته نو دغه د شی لپاره د حقیقت ثابت شو کنه نو چې د حقیقت دلته ثابت شو په دې کې 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 ثابت شو نو نفي د اشیاء دا حقیقت چې دا ثابت شو دا دلیل الزامي دی ځکه خدا نه مني چې دا حقایق د اشیاء ثابت دا نه مني دا نه مني نو وای حقیقت د اشیاء نه مني کنه نو موږ وای چې لکه دا نفي د اشیاء متحقق دا کنه دا نو دې له ولو چې نه د متحقق نو چې نه د متحقق جو بیا په دغه ځای کې راګرځو کله متحقق دا نو وای چې متحقق د نوز ګوره چې دا ته ومنه لګه نه چې نفي د اشیاء متحقق دا نو دا به سره مني چې دا شیز موجود دی حقایق د اشیاء ثابت دا به سره مني ځکه چې دا ومنه چې نفي د اشیاء متحقق دا نو دا نفي د حکم قسم دی ځکه د حکم دوه قسمونه دي یو ایجاب او یو نفي او حکم ته تصدیق وي حکم تصدیق وي او تصدیق د علم وي او علم کیفیت ته او کیفیت عرض وي او عرض قائم بالغیر وي قائم بالغیر مطلب دا چې یو بل څه به موجود وي چې پای باندې بدا موجود دا برغلي نو چې بل څه دی ومنو چې پای ته چې یو ذات ته چې پای کې علم بکره نو چې علم بکره راغی تصدیق حکم راغی او نفي او ایجاب دا حقیقت یو قسم شو د حکم یو قسم شو د حکم یو قسم شو نو حقایق دا شی ثابت شو که ثابت نشول خو شو به معنی دا الزامي جواب دی تاسو ګورئ دي تاسو ولنا تحقیقا او ولنا او زمنګ د لپاره دلیل من په کومه خبره دلیل پېښ کول کانو چې نفي د اشیاء ثابت ده نفي د اشیاء تحقیقا یعنی دلیل تحقیقی دا دی ان نجزم بالضروره چې موږ یقین لرو ضروری تور باندې بالضروره مطلب بالضروره چې دا دلیل د پکې ضرورت نه وي بدیهی تور باندې بثبوت بعض الاشیاء وثبوت د بعض اشیاء باندې بالعیان پسترګو سره وبعضها بالبيان او د بعض موږ اندازه لګو بعض یقین کو با بیان سره په وضاحت سره هغه پوښوي لکه دغه د امریکای را خبره ما وکړه نو دا بیان سره پته نه لګي او په بیان سره پته لګي والزاما او الزامي جواب دار انه ان لم يتحقق نفي الاشياء چې دا موږ د بوس کو چې نفي د اشیاء متحقق ده کنه نه نو دی وای چې ان لم يتحقق نفي الاشياء كمتحقق نشي نفي د اشیاء فقد ثبت نو ثابت بشي کنه هغه پوښتنه ځکه نفي د نفي چې سره کټ شوند سره دي نو یې کده وای چې نفي متحقق نه ده نو بیا موږ مدعا ثابت شولا ځکه چې د نفي جین هغه اثبات وي لہذا د اشیاء ثبوت شو وان تحقق او کچره دی وای چې نفي د اشیاء متحققه ده نفي د اشیاء نو فالنفي حقيقه من الحقائق نو نفي داهم حقیقت د حقایقنا ولی لكونه نوعا من الحكم زکه چې دا نفي د حکم یو قسم دی نفي د حکم سره یو قسم دی چې موږ غوړه خبره دې سره راځو کړې چې ایجاب او نفي د حکم قسم دی او حکم څه شی دی تصدیق دی او تصدیق د علم نوم دی او علم سره کیفیت نفسانیه نوم دی او کیف عرض دی او عرض چې دا موجودات خارجیه ته ویلې حقایق اشیاء کې نو نفي د اشیاء دا یو شیشو کنه د اشیاء حقیقت ثابت شو کنه لگا د اشیاء نفي و دا یو حقیقت شو د اشیاء نفي یو حقیقت شو
فقد ثبت شيء من الحقائق نو بدای سر ثابت شو یو چیز د حقایقنا فلم يصح نفيها بالاطلاق نو صحیح نشو ولا فلم يصح نفيه بالاطلاق نو نفيها على الاطلاق نو مطلق طور باندې نفي د اشیاء دا متعال صحیح نشو ولا چې دا مطلق طور باندې چې اشیاء نشته د اشیاء حقیقت نشته ده یلکه په دې خبره باندې پوه شوي ولا يخفى نوما وين بس ها دا بیا چیرې ده ها پرونه سبق په سره ورایات کوي چې علم د اشیاء دا متحقق د علم په سره متحقق دی زمنګ په نسبت زمنګ دلیل سره او د سوفسطائیه په نسبت او چې دا نه ثابت نو ولا نه ثابت نو په نسبت ان شاء الله هم تاسو دا دلیل نه یاد کړئ ها واښوي یاد بشي واړو شابه زر